یو طالب روانو داسې غریب طالب و سبق یادو په لاره ته باران شوی و خټې وې یو جنټلمین و ښځه ورسره و جامې مامې واده له برابر کوي واده له روانو په لاره دوه طالب غریب خیال نو چې خپې اوچته کړه شلخ شو په اډن کې خپل اړه هغه ټولې خټې د هغه جنټلمین په محترمه ور پرېوتې نو چې ښځې ته وکتل چې خدای دا خو ټوله د خټو ډکه شوه نو هغه طالب ته یې لاس اوچت کړه او ښه مضبوطه څپېړه یې ورکړه او بیا د ښځې په مخ کې د خاوند چې که نه دی لږ نورم یو پوټې نشی زیات یې د ښځې ته ځان ښیي که نه بریتینی بریت دا ډنډۍ ډنډه خلکو ښځې ته ځان ښیي چې زه خو ستا دا دونه غصه ناک یم او چې بیا په دې سړي کور کې دننه ښځې سترګې راوباسي نو برېت یې بیا لاندې ځوړند شي نو غریب طالب یې په څپېړه ووه هغې غریب دا مخ تیز یې ووه وی ما خو قصدن نه دي کړی ښځې ته وایي ځه چې زه کور ته واپس جامې بدلې کې نو بیا به لاړ شو واپس لاړل ښځې هم جامې بدلوېدې چې ته کوټې ته سکار پسې وخته چې وخت هلته په پوړو باندې خپه خوی د لاندې را پرېوت په دې سټې ولګېد او مردار شو مړ شو ښځې چیغې کړې وې دا یو فقیر غریب طالب یې وو هغه راته خیرې کړي دي نو خاوند مې مړ شو هله ورشئ خدای ته وګورئ نور بچي مې مړه نه شي زه مړه نه شم دې خو هسې مړ شو دې به سنبالو خو ورشئ د هغه نه معافي وغواړئ ډېر ظلم یې ورسره وکړه هغې غریب قصدن خټې په موږ نه وې راویشتې او په دې مخ یې ووه خلک ورپسې ګرځي هغه داسې مخکې روان دی یو ځای ته ورغې دا لوی دوکان هغه لوی به دا قانون و چې لومبې به سهار وختي څوک راغی نو هغه به یو پلیټ حلوا او یو جام پې مفت خیراتي ورکول دې چې څنګه ورغې الوی ورته او یلکه او ګرمي و یخني مو او باران و دلته راشې شابه نو پلیټ یې ورته دا حلوا نه ډک او جام یې ورته رپیو برابر کړه دی په کرسی کېناستو ښه مزېدار د پیو نه ګوټ کوي او حلوا خوري ویې خاندل چې ویې خاندل هغه الوی ورته ویل لکه ولې خاندې ما د حلوا ده که ته ما پورې خاندې وی نه تا پورې نه خاندم نو یې څه پورې خاندې د خندا څه دي هسې وي د الله دې خدایه ته حیران شوم نو خندا راله وی د خدای په خدایه کې څه دي چې ته خاندې نو یو خوا څپېړې را کوي بل خوا حلواګانې را کوي اوس هلته ووایو خو د هغه سړي پړه کې واچول که نه چې څپېړه ورکړه نو یو خوا څپېړې را کوي بل خوا حلواګانې را کوي دې لګیا دی اوس حلوا خوري او پیس کې هغه سړي رالل یلکه تا هغه سړي تا له څپېړه درکړه وی یو هغه سړی خو مړ شو خیرې دې ورته وکړې وی نه ما خیرې نه دي کړی نه زه خیرې کوم نه هغه مړ شو مهرباني وکړه دعا ورته وکړه هغه ورته څه ووایي دا خبره واوره وی هغه ما له څپېړه راکړه ما له څپېړه راکړه نو د هغه څپېړې خو زه پیو له راورسولم حلوا له یې راورسولم په ما الله خفه شو نو هغه له یې څپېړه ورکړه نو مرګ ته یې ورسو او خدای چې نور به ورسره الله څه کوي خبره مې دې پورې کوله چې مستی به نه کوو ښه مستی به نه کوو ملا پسې طالب پسې حافظ پسې مدرسې پسې پټکي پسې ګیرې پسې خنداګانې به نه کوو مونځ پسې خنداګانې به نه کوو که دې پورې ته خنداګانې کوې تا د خدای له په ډغر ځان ورولې او خدای سره دشمني کوې او الله سره موږ دشمني نه شي کولی د دلو مخکې چې ته یو ځل دوبۍ ته نو یو ملګري ما ته وی وی شاپینګ دله کوم نو ما ورته لکه ما خدای ته وګوره پرېږدی بس ما له ټیکټ مخکې که ټیکټ مې پرې مخکې کړ نه وي دلته یو هوټل دی او هغې کې سهار وختي به دې بوځم سهار ښځې ني نو څه دلوالو چې ماشومان له ښه یوسې که نه مې ښه هغه هوټل بر و نو چې موږ لفټ کې کېناستو که نه لفټ روان شو یو ځای کې لفټ روکاو شو چې ودرېدو نو یو ښځه رادننه شوه نو دا لومبې نظر غیر اختیاري چې ولګي نو په دې خدای نیول نه کوي مونږ خو دروازې ته کتل د لفټ مې چې څوک راننوځي دا راننوته زر مې مخ بل طرف ته واړو خو غټه تکه توره وه او یقین تاسو کې چې صرف په دې سینه د پاسه یو رکوټې ټوکړه وه او د رولونو په منځ کې یو څلور ګوتې ټوکړه وه باقي ټوله بربنډه وه مکمل بربنډه نو ما بې اختیاره ووې هلکه لومبې نظر ما پې خو ګورې غیر اختیاري اصل نه چې ته ورته قصدن شیش والی لومبې نظر خو مولي صاحب وی چې ما پې بې اختیاره او زر به مخ بل طرف تاړی شیش بنالی نو ما د خولې نه ووتل انا لله و انا الیه راجعون هغه خبیثه سوی او لا حول ولا قوة الا بالله وای مې شیخ مسلمان دی دې بټنو والا او زر په یو بل فلیټ کې کوزه شوه خو چې تلل که نه نو بیا یې ما ته ستغې وې او داسې بدنومه ښځه وه دا سخا غاښونه غټ وجود یې یاره چې کوزه یې ده نو مان پیړه سپک کا مې زه کوزه شه سنډې مې امبر سره میخې خدای دې بېخو بسه کوزه شه پښتو کې ګورئ ما ته هغه ملګري ما سره عالمان وو ما پټکین په سر ما ته وایي تا له عربي نه درته چې پښتو کې دی وایي مې ولې نه مې دا کلبه ملبه حماره ما له راځي چې ما ورته ویلی خو مې زه لیونی وم
چې دې له مې په عربۍ کې جواب ورکو اخو بولډیزر اوس کې یو جق را کړی قسم په خدای چې د لیفټ نیم بار استمه زه خدای والیم چې زه ته په عربۍ کې وایم نو دا د پښتو کې سلو بیاړه مې سپک شو اړه مې سپک شو خو مې تاسو په دې خبره سوچ وکړئ ادا چې مې د دې دوه خبرې ماسته ذهن ته راغلې موږ پار کې سوچ کوو مې یو دا چې ښځه مسلمانه وه ځکه دا لا حول ولا قوة الا بالله کافر نه وي دا مسلمانه وه او مې دویم څه دې چې لا حول ولا قوة الا بالله وي څه دپارې وي د دې مطلب دا چې ما څه ګناه کړې ده چې ته انا لله وې هغې ته زما خبره ناشنا ښکاره شوه هغې ته د خپل بربنډتوب د شریعت مطابق ښکاري چې ما ټیک ټاک کار کړی قسم په خدای ورشئ وګورئ په دې مارکیټونو کې بربنډ روان دي ګرځي لاسونو کې مټو کې دلته لاندې لستوڼې نشته دا ټولې مټې دلته ښکاري لوپټه موپټه نشته ګریوانونه ټول ښکاري دا د دې زمانې جینکې او لکانه وګوره بېهوده لکان اته کاله پس که دا کلچر او تهذیب در باندې پاسه سور شو که نه نو اوس چې زوی ځي نو تپوس اوس هم نه کوي خو زه چې ته څه خو به تپوس وکړي بابا روان یم که نه اوس هم تپوس نه کوي بیا به دنه بلکل تپوس ته کوي چې کم خوا لاړم او کم خوا نه او جینۍ چې اوس د کور او دي تپوس کوي مورې دلته لاړم بازار ته لاړم مارکیټ ته لاړم قسم دی که دنه بیا تپوس وکړم شی بل طرف ته روان دې موبایلونو دې سوشل میډیا دې فلمونو دې ډرامو زموږ اسلامي تهذیب ختم کو تباه کو او موږ په خپلو لاسو دا موبایل راغېستې نو بچو له مړ کړی والا بچې